بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول ورونه خویندې به ښه یې، د صحت په جامه باندې به یې. نن مې تاسو له یو مجرب عمل راوړی دی د هغه ورونه خویندو دپاره د چا چې ماشومان جاړي، نو د هغو دپاره چې دی څومره هم جاړي یا نور امراض دي د هغوی د بیمارۍ، نو د هغو دپاره مې دا عمل راوړی دی. د هغوی چې دی د نظره شوي سوری پې شوی نورې هم چې کومې بیمارۍ د ماشومانو ډېرې بیمارو دپاره چې دی نو دا علاج دی. او دا علاج چې دی دا حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې دا علاج به حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو نوسو د حضرت حسن او د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه دپاره کولو. نو عمل داسې دی، دا یو وظیفه ده: اعوذ بکلمات الله التامات من کل شیطان وهامه ومن کل عین لامه. اعوذ بکلمات الله التامات من کل شیطان وهامه ومن کل عین لامه. دا کلمه ده، دا چې دی دا ویل دي او دا یا په تعویض باندې په کاغذ باندې ولیکئ او هغه تعویض چې دی د هغې نه تعویض جوړ کړئ، هغه ورله چې دی نو غاړې ته واردوئ او بیا چې دی نو انشاءالله تعالی د دې په برکت سره په دې باندې دم کولی هم شئ چې دم یې پرې کوئ او تعویض دې ورله هم جوړولی شئ. او دا کومه وظیفه یا دا کوم کلمه چې ده نو دا فرمایي چې حضرت ابراهیم علیه السلام به د خپلو بچو د حضرت اسماعیل او حضرت اسحاق علیه السلام دپاره د تعویض او دا دم به یې کولو. نو الله رب العزت به چې دی نو هغو ته شفا ورکوله. او دا یو مسنون عمل دی او قرآني عمل دی. نو انشاءالله تعالی زمونږ د چا چې هم دا مشکلات دي، د چا واړه جاړي، سوری پې شوي، د نظر بد نه چې دی نو د بچ کولو دپاره، د بدو سترګو نه د بچ کولو دپاره چې دی نو دا د شیطان د جناتو مناتو نه چې دی نو دا به انشاءالله محفوظ وي چې دا عمل ورله مونږ وکړو. نو انشاءالله تعالی چې د چا هم دا مشکلات دي، الله رب العزت به د دې وظیفې په برکت سره د هغه دا مشکلات چې دي دا حل کړي. نو اخره کې زه تاسو ته صرف یو ریکویسټ کوم چې زما چینل چې دی ورسره سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن ورسره ووهئ. تر بلې ویډیو په لوی الله مو سپارمه. د الله